بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتونکو فقیر آباد کی بیگا د یو تن شوکمارانو آئی فون او 125 موٹر سائیکل سنیچ کړی دی. هغه تن چې فرحان ینومو پولیس کنټرول روم ته کال وکړو. پولیس کنټرول روم فوری فقیر آباد تانے سره رابطه وکړه او ایس ایچ او فقیر آباد پرنګ روډ باندې مختلفو ځایونو کې ناکهبندیانې شروع کړې. پرنګ روډ باندې پولیس د ناکهبندۍ دوران دو مشکوک موټر سایکل سوارو له اشاره ورکړې ده. ای دواړه تښتېدلي دي او دې کې یو موټر سایکل سوار چې کوم ای په پولیس باندې فایرینګ کړی دی، خو پولیس هم د هغه تعقب وکړو. د پولیس مطابق دغه مشکوک تن چې کومې کوڅې ته منډه کا نو هغه کوڅه مخکې بنده وه. مخکې بیا سو شو د ایس پی صاحب خبرې واورئ. اچھا، اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ رات کو فرحان نامی بندے سے کی کال آئی تھی 15 پہ، ایک اس کے موبائل اور آئی فون اور ایک 125 بائک جو تھی وہ سنیچ ہوئی تھی رنگ روڈ پہ، یہ 112 کے آفس کے قریب. تو اس سلسلے میں پھر پولیس نے ناکہ بندیاں کی. ایس ایچ او اور جو ایڈیشنل ایس ایچ او ہے قاضی اکمل، ان کی ناکہ بندی کے باعث پولیس نے ان کو ایک جگہ پہ روکنے کی کوشش کی اور یہ دونوں سنیچرز جو تھے انہوں نے پولیس پہ بارادہ قتل فائرنگ کی. اس کے بعد جب یہ پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی تو دو گلیوں میں یہ لوگ فرار علیحدہ علیحدہ، چونکہ ان کے پاس ایک موٹر سائیکل اپنی تھی اور دوسری موٹر سائیکل انہوں نے چھینی ہوئی تھی. تو جب یہ دو مختلف گلیوں میں بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی اور ایک جو ہے ان میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اور اسی فائرنگ کے دوران جب پولیس دوسرے بندے کے پیچھے دوسری گلی میں پہنچی تو وہاں پہ پولیس نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہوا تھا اور اس وقت زخمی تھا، مگر بعد میں ہاسپٹل میں پھر اس نے دم توڑ دیا. سر اس سے یہ چھینے گئے موبائل اور موٹر سائیکل بالکل، یہ جو بندہ پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا اور بعد میں ہاسپٹل میں جو ایکسپائر ہو گیا، اس کے قبضے سے 3 عدد موبائل جو کہ سنیچ تھے اور اس کے علاوہ ایک 125 بائک اور 2 پسٹل اس کے پاس سے برآمد ہوئے. یہ موبائل اور یہ وہ موٹر سائیکل جو تھی یہ فرحان کی؟ جی بالکل، یہ موبائل جو تھا، آئی فون جو تھا، یہ بالکل اسی انسیڈنٹ کا سنیچ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کے پولیس پارٹیاں ترتیب دی گئی. یہ جو رہزن جو ہلاک ہوا ہے اس نے اس سے پہلے متعدد بار رہزنی کی وارداتوں میں ملوث تھا اور اس کے علاوہ اس نے ابھی پچھلے مہینے جیل سے رہا ہو کے تو یہ باہر آیا تھا. یعنی پولیس چې الته ورسېدو نو هغه تن د گرفتارۍ د یاري نه خودکشي کړې وه. انسان حیران شي چې داسې عجیبه شوکمار و چې یو څو ورځې وړاندې خو دې د جیل نه راوتی او بیا د بدنامۍ نه هم یېرېدو. بلکې زیاته عجیبه خو دا ده چې د مقتول یا د دغه متوفي مشکوک سړي ښه پوره کریمینل ریکارډ هم شته، خو خودکشي ځکه وکړه چې گرفتار نشي. ګرانو کتونکو، پولیس چې څه غواړي نو هر څه کولی شي. موږ ته دا یاد دی چې د میچنیګیټ تاڼه کې د ورکونډه کې یو حوالاتي پرتګاغ په غاړه کې اچولی و او ځان یې پانسي کړی و. د ګرفتارۍ نه د بچ کېدو دپاره چې بیګا دې ځوان کومه لاره خوښه کړې ده دا پولیس ته اوس معلومه شوه. ګنې دې نه څه وخت وړاندې به د خودکشۍ په ځای دغه ملزمان به د خپلو ملګرو په فایرنګ کې قتل کېدل یا به زخمی کېدل او پولیس چې به یو کس ونیولو نو د نورو ملګرو د نشاندهۍ دپاره به کله چې دې پولیس بوتلو نو د پولیس مطابق په لاره کې به دته مخکې نور خلک یا ناستو یا به ورته خپل ملګري ناستو او هغوی به په دې باندې فایرنګ وکړو. دا ټولې خبرې د نه منلو دي خو د زورورو دي او د انصاف تله هم د ړندو لاس کې وي. خدای نه به خیر غواړو.